من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدقت يا رب العالمين. د دې ځنا سورۃ نبأ دا شروع شو. مخکې سورۃ کې تخویب ذکر شو ویرول، په دې سورۃ کې تخویب هم دی او توحید هم دی د الله رب العزت د وحدانیت عقیده او دعوا د دې سورۃ چې دا نو هغه زجر دی منکرین بحث لپاره چې کم خلک د دوباره ژوند نه انکار کوي هغه ته زجر دی. او دا سورت اتیایم نمبر پس تا سورت المعارج ندارا نازل شوی دی. اللہ رب العزت فرمائی عم یتساءلون، عم فاصل کی عن مالی، عن مانو مالی ایو شیئن اے دا سشی پبارکی یتساءلون، تساءل یتساءلو سیغا دا سشی دا سیغا تیدا نو دا دی دا سشی پبارکی تپوسو کئی عما د سجی پبارکی یتسالون دی د یو بل سوالونه کوي، د سجی پبارکی د یو بل سوالونه کوي عن النبأ العظیم دا حادثه عظیمی پبارکی، دا حادثه عظیمی پبارکی الذی هغه حادثه هغه خبر نبا بمانه د خبر دینے والا خبر ورکون کی یا دا خبر لوی پبارکی د دین نبی دی نبی هغه ته ویلی چې خبر ورکړي نو دا غلوی حادثی پبارکی الذی هم چی دوی فی پاغی کی مختلفون اختلاف کون کی دا چا سرا دا یو بل سرا نو یو معنی دارا دا یو بل سرا مختلف دی. عیسایان یهودیان دا قیامت منی، باس بعد موت منی، مشرکان نه منی او خبر ده د مشرکانو شروع ده. مشرکان هم دا یو بل سرا پدې کې د اختلاف بازی وو مختلف پدې خبره نو دا یو بل سره اختلاف کوي یا یو بل سره په دې خبره کې یو دی قیامت چې دی هغه نه مني ټول، ځکه بار بار وایي چې دا انسان به دوباره څنګه ژوندی کولی شي. خو مختلفون معک لا ما فيها بینهم ای لا ما فيما بینهم دا تا سره اختلاف کوي، مختلفون اختلاف دا تا سره کوي په خپل منځ کې نه کوي، تا سره اختلاف په دې کوي دا قیامت د ځان څخه کیسې راځي چې قیامت پر راځي او دوباره به ژوندي او نیک اعمال کوي او بد کوي، دا اسی کیسې. عما یتسالون د سجی پبارکی د یو بل ندی تبوسونه کوي عن النبأ العظیم دا عظیم خبر، دا عظیم خبر پبارکی الذی هم فی جدبائی کے مختلفون اختلاف کون کی دی. کلا سیعلمون کلا هرگز داسی ندا پکار ندا پکار داسی سیعلمون زد جدی و پوشی ثم بیا هرگز ثم بیا کلا هرگز داسی نو پکار سیعلمون زد جدی و پوشی دا یو کلا راوالا د ډیرو سوالونو سره یو لګاو د قیامت په باره کې به ډیر تپوسونه مبوسونه نه کې، بس دا یو عظیمه حادثه را روانه، دا یو عظیم واقع کیدونکي څیز را روان دی. د دې د خپل وخت نه شاته کېدل نشته او د دې نه راتلل نشته، بس دا راتلونکي څیز بس. نو دې وجې الله وایي کلا هرگز داسې نه ده پکار، دا ډېر سوالونه نه دي پکار سیعلمون زر دې چې دي به پوه شي ثم بیا کلا هرگز دا اختلاف نه دي پکار سیعلمون زر دې چې دي به پوه شي. اوس دلایل عشره لس دلایل دی الله رب العزت په دې باندې وي. الله وایي چې دا مونږ کولی شو نو دغه هم کولی شو. الله وایي الم نجعل الارض آیا موږ نه ده ګرځولي ځمکه مهادا ای فراشا فرش یا اچولی شوی بستران. اچولی شوی بسترې مطلب دا نه دی چې بس پریوځه پې نه، مطلب دا دی په ځمکه کې ته د خپلې خوښې هر څه کولی شي. دا نه نرم هم نه ده چې ته روان یې نو ډوبېږي پکې بوختې دي لاندې پکې دي، داسې هم نه ده ګرځولې دلته ټوله او داسې هم نه ده ګرځولې چې دومره کلکه ده چې ته څه کول غواړې د اوسپنې په شان د خو هغې نه څه جوړېږي نه. الله رب العزت فرمایي نه فرش بسترې په شان درته ګرځولې بس تا
آیا موږ نه د ګرځولي د ځمکې لره مهادن فرش والجبال او غرونه لره اوتادا د وتد جمع ده میخ ته ویلی شي والجبال او غرونه اوتادا څه شي میخونه فوق الارض لئلا تتحرکوا بكم وی دا د ځمکې د پاسم ګرځولي د پاره دی چې د ځمکه در باندې جوړونه او نو دا در باندې ونړکی وی دا غرونه په شان د میخونو په دې کې ګرځولي والجبال او غرونه اوتادا میخونه وخلقناکم او پیدا کړم تاسو ازواجا تاسو پیدا کړې ازواجا جوړې تاسو جوړې پیدا کړې من ذکر و انثى نارینه او زنانه جوړې می پیدا کړې دا دریم نمبر دلیل شو څلورم وجعلنا او ګرځولم دا نومکم خوب تاسو ګرځولې دي مونږه خوب تاسو صبح دا سبب د راحت چې ارسومره ستړی ارسومره چې تا ته تکلیف خو چې خوب وکړي نو تا ته راحت او آرام ملوشي نو سبب د راحت د الله رب العزت ګرځولې دی لکه چاله چې خوب نه ورځي د هغه نه تپوس زندګي یې خرابوي بې ارامه بې سکونه نه نو د دې وجه الله وایي بطور احسان وي او بطور دلیل وي چې وجعلنا نومکم سباتا او ګرځولې مې د ستاسو دپاره خوب ستاسو ګرځولې مې ستاسو دپاره خوب سباتا سبب د راحت یعنې راحت مې درله ګرځولې نو الله یې زموږ خوبونه هم سم کړي خوبونه سم دې ته ویلی شي چې ته د ساري مانځله راپاڅېدی شي او چې ساري نشي راپاڅېدی نو حدیث کې راځي وایي شیطان ورته په غوږ کې متیازې کړي چې ساري منسوخ زه نه یم ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم اسنه چې وایي ته تیزې خبرې کوې څوک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا څوک د ساري مونځ نه کوي که نو بیا غوږ کې داسې چې راپاسې لږه ګوته وکړې کېدای شي هغه ارامي هغه اوچېږي زر نو تاسو ته یې پته نه لري بله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شیطان درې غوټې م ورواچي چې دا کوم کس سملي ورته چې وده شه خبیغه بل بیا سوچ کوئ الله وی والجبال اوتادا او غرونا میغونا وخلقناکم ازواجا ګرځولې مې تاسو جوړې وجعلنا نومکم سباتا او ګرځولې مې تاسو لپاره خوب سبب د راحت نو خوب په پوره کې د دې وجې داسې نه چې ته اسه بس ټول ارسه بس د دنیا منډې تړلی یو څه بل څه یا دونه ځان نه متقي جوړ کړي چې بس ټوله شپه نه هغه ځان نه متوکلینو باندې چې روحانیت په چا باندې غالب شي هغه ته اجازه دي ځکه چې د هغه بدن بیا دون آرام نه غواړي یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي باغې باندې چې بیا تفصیلات کول بیا برته پته لګي چې روحانیت په چا غالب شي نو که د هغه خوب کمی وغیره خو تعلیم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته کوم ورکړی دی نو صحابو ته څه وایي وایي زه ستاسو نه زیات نیک یم کومو صحابو چې اراده کړې وه یو وایي چې ټول عمر به روژې نیسم بل وایي زنانو له به خواله نه ځم بل وایي ټوله شپه به عبادت کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته زه په تاسو کې ستاسو نه زیات نیک یم ستاسو نه زیات الله ته نږدې خو زه خوب کوم تاسو کې د الله ته زیات نږدې یم زیات الله ته خوښ یم زیات نیک یم خو بیبیانو له ما ته چې د حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 سیته یاد کړي چې دا ما ته دنیا نه خوښ دي یو پکې زنانه چې دي دا ما ته خوښ دي یعنې خپلې بیبیانې پاک دامنې او تک کشان رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل زه کله روژه نیسم او کله نه نیسم نو الله پاک د الله دا وجود درکړی د دین په تا باندې حق ته دا حق مطلب دا نه دی چې ته دین پرېږدې او ته وایې چې د بدن حق ته کرکټ لګوه گیم لګوه بل څه او مونځ ټیم دې شي د بدن هم په تا حق دی دا ورته شیطان ذهن کې دغلته ورچوي دغلته دا ورته د حدیث ته وجې نه وایي دا شیطان ورچوي لکه د بدن در باندې حق دی خو باز د الله د حق الله حق پوره کړه الله دې رالې توفیق راکړي وجعلنا نومکم سباتا بیا الله فرمایي وجعلنا الليل لباسا او ګرځولې د مونږ ستاسو دپاره لباسا دا شپه څه شي لباسا پرده پټوالی دا شپه چې ده نو دا ساتر دی دا پټونکي د ګناهګار هم پکې پټ شي او خطاکار او نیکوکار هم پکې پته نه لګي که څوک پټ الله ته ژړا کوي دا هم پته نه لګي څوک الله ته نږدې او ولا نو بس دا ستاسو دپاره پرده دی او چې پرده دی نو معلومه دا شوه چې دی خو یې ورسره خوب ذکر کړو نو د شپې خوب چې دی هغه ډېر ارامده دی د شپې خوب ډېر ارامده دی نو انسان له پکار دی چې د شپې خوب کوي
او که چېرته ضرورت راغی اوس مثال بتاو د شپې ډیوټي وغیره بس بیا خو مجبوري ده راځي سړی کوي خو بغیر د ضرورته د شپې خوب ګیمونو میمونو ته یا یو څه بل څه ته سړی نه قضا کوي د شپې د خوب کوي او د ورځې چې دی هغه لږ د سنت وخت ورته ملاویږي د سنت آرام کوي صحیح ده که هغه نه کوي نو د ورځ چې دی الله وایي دا ما د معاش دپاره ګرځولې ده هغې کې د انسان ځان له منډه تړله وایي د ځان دپاره د زده کړه کوي هغه چې د هر څه الله دې له توفیق الله وایي وجعلنا الليل لباسا او ګرځولې مو د شپې لره لباسا پرده وجعلنا النهار او ګرځولې د ورځ لره معاشا وقت طلب معاش وقت طلب د عيش د زندګۍ طلب کوه په ورځ کې ګرځه یا وقت د طلب د رزق ګرځه معیشت ځان مضبوط کا که معاش ته مضبوط وي معاشي ته ورته خوي نو بیا به ولې چې د مونږ د بل ذهني غلامۍ چې دی نو هغه به اویا وتیا کاله پس مونږ کولی سل کاله پس به مونږ کوو او زر کاله پس به کوو چې د قرآن نه دی نه چې دا موږ مضبوط وي نو بیا به موږ دا څیزونه نه کولی بیا به موږ په بل باندې بالادست کړو د اسلام تابع شه او اسلام ته د داود امام شاه ولی الله فلسفه وګوره چې ورسره خپل معاشي پروګرام دا مضبوط ساته الله دې توفیق راکړي وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا وباد کړم دی فوقکم د باس استاسو سبعا و اسماننا شدادا محکم مضبوط الله استاسو د باس مو اسمانونه دا مضبوط آباد کړی دي ها و اسمان دي وجعلنا وغرزول مداسراجا نور وهاجا ډیر چمکدار نورم چې د سراجن مضویان ډیر زیات رڼا کوونکی وهي شمس هغه نور دی ډیوالا ډیر رڼا کوونکی وهي شمس هغه نور دی الله وی وګرځولم دي وجعلنا وګرځولم دي سراجا ډیوا نور وهاجا ډیر چمکدار وانزلنا نازل کړم دي من المعصرات د وریځو نه جوړ کړو شونه د وریځو نه جوړون کو نه ما ان وبو سجاجا را بهیدون چې الله وی دا وریځ نه جوړ کړی شوی نه یا نه جوړ کوون کی نه د اغینه د الله وبرا نازلو سجاج هغه اوبو ته ویلی شي چې قریب النزول وي چې نږدې وي را پرېوتو ته نازلېدو ته راورېدو ته هغې اوبو ته ویلی شي او وافر مقدار سره چې موجودې وي نو الله سره دا ډېرې زیاتې دي که خیال هم کړي چې لږې را پرېږدي نو بیا یې چاله چاله نه ورځي نو د دې وجې الله رب العزت نه به په هره څیز کې خیر غواړو الله دې راته خیر را نصیب کړي لنخرجا د بارادی چراو بازو بی پدی باران سرا حبن دانی و نباتا او سشی گیا بوٹی نو لکا پدی کی ډیر خوږوالی پدی باران کی او دا ارزه تر رسید عامي وبچنی دا یا سدینو کی چرته کته وی چرته بر او چرته اوچو چرته خيو چرته خرابي او دا باران وبډيري خي نو الله وای سوی لنخرج به حبا و نباتا چراو بازو پدی باندې دانی او سشی بوٹی یاگا یاگانی و جنات او باغونا الفابا متصل لگی دلی یو بل پس لگی دلی باغونا چی دا با دی باندی رو باسو یا اللہ رب العزت فرمائی و جنات باغونا الفابا گر ان یوم الفصل یقینا رد فیصلی چی دا کان میقاتا دا هغه پنیټا یا د هغې یوه نیټه ده موعوده ده د هغې د ورځ د فیصلې چې ده الله رب العزت فرمایي هغه په یوه نیټه ده ښه داسې نه ده چې تاسو بار بار سوالونه کوئ او تاسو یا وایئ چې بس قیامت را باندې راولي نو ستاسو د وجې به مونږ وړاندې کړو نه الله وایي د هغې یوه نیټه ده یوم په هغه ورځ باندې ینفخو چې بوک وهلی شي په سوري په شپېلې کې فتأتون نو تاسو برامنډې وهې افواجا فوج در فوج ډلې ډلې د قیامت میدان ته به خپله رامنډې وهې ډلې در ډلې به راځي الله وایي وفتحت السماء او پرانیستلی شي اسمان کلو بګړي شي اسمان فکانت نو وګرځي دغه اسمان ابواب فسوارت شکوکن دراړونه به وګرځي د اسمان فکانت ابوابان وګرځي د اسمان دروازې وسيرت الجبال ونصبت الجبال وابدو زولی شي دا غرونه بوبدلی شي دا غرونه فکانت سرابا نو وګرځي دا معدومه سرابا سر کې دوکي ته ویلی شي چې بس تا داسې یو څه کار خلک وي لکه
هغه چې صحرا کې روان وي دغه دغه صحرا داسې ښکاري چې کوی راغړوان دي ځای کې اوبه دي نو دغې د ویلی شي معدوم چې څه وي نه خاصې دوکه شانتې وي الله وایي معدومه به وګرځي هېڅ شی به نه وي دا غرونه به داسې بس ختم شي ګویا یو دوکه شانتې وي وسیرت الجبال وابلوزول شکرنا فکانت سرابا نو بگرزی دا معدوما ان جهنم یقینا جهنم چری الله دې وساتي ان جهنم یقینا جهنم چری کانت دی مرصادا رصدگا ان جهنم یقینا دا جهنم چری کانت مرصادا دا تیار مورچه دا الله رب العزت فرمایي خو دا چا د پاره د جهنميانو د پاره چا چې د الله مقابله کوي الله دې موږ تاسو ساتي الله فرمائی ان جہنم یقینا دا جہنم چری کانت دی مرصادا تیار مورچا د چا د پارا د تواغینا د سرکشو د پارا چې د خدای او د رسول خلاف ورزي کړی الله دې وساتي معابا زید ورتلو د دې د پارا زید ورتلو دی اکا کازا موستاد پارا نه چا چې کلمه ویلې د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والله دې را لپدې د عمل کولو د دې لاندې د زندګۍ تیرولو په دې د استقامت توفیق را نصیب کړي او الله دې را استقامت را نصیب کړي نو دې تواغینا د پاره د سرکشونو ما با زید ورتلو دی الله دې وساتي لا بسینا درنګ بدی روي وخت بدی روي دی بیا پدې کې احکام سړي پیړې الګ احکام د دې بیا یعنی وی دا دونه کلونه دی او دونه پیړې دی او دادی او اصل معنی دا چې هغه پیړو ته ویل شي هغه ډېرو زیاتو صدو ته ویل شي چې د هغې د سره انتها نه وي معلومه اصل معنی دا چې انتها یې نه وي معلومه نو ځکه به بیا منکرین حدیث ته هم لاره بنده شي که پیړۍ پکې راباسي نو هغه ارامیان وایي جهنم به هم ختمېږي کافران دي کنه حدیثونه چې انکار کوي هو کافر دي رسول الله صلی الله علیه الله رب العزت فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان خبرې نه کوي هغه وحی را نقل کوي نو دغه محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیثونه چې څوک انکار کوي دا کفر د دې وجوي للطاغین مآبا لابسینا فيها احقابا وهبتی روی دی پدې کې ډېرې پیړې الله دې وساتي لا اینو بشمار ها چې سره نه معلوم لا یذوقون دی بنسگی ادراک بنشي کولی دی پیا پدې جهنم کې بردن د یخوالی ولا شراب ولا د تند ماتې دونه دسکرو الله رب العزت فرمای لابسینا فيها دی با وقت روی پا دی جہنم کی احقابا دیر پیڑے دیر وقت پا کی تیری لا یذوقونا اے نبسکی دی پیا پا دی کی بردن سشی یخوالی تاسو ہوئے چوے علتے ہوئی چی دو یو دا چینین با عبوس کی نو آغی زور با دومرا با تیزی وی دومرا با یخی وی چی دا دن با هر صوبہ سی او دلته کې وی چې لا بردن نو دلته وی لا یذوقون فیها بردن نو بردن مطلب دا دی لدفع حر جهنم یا حر النار د پارا د یخوالی بدی ته نه محسوس کیږي د پارا د لريوالي د اور چې دې ته په جهنم کې داسې یخوالی محسوس شي چې د اور هغه ګرمایش ختم شي دا یخوالی په جهنم کې نه او د دې وجه سره دې ادراک هم نشي الله دې وساتي ولا شراب وتاسو وی چې ته وبسکلی او دلته وی چې نه ولا بس اسکلوي نه نو داسې سکل بنئ چې اغا د ګرمۍ هغه تفش یا چې د دې هغه تنده ختمه کړي بس تاسو وبسئ بس وراړئ به الله دې وساتي الله دې وساتي اولاد به کلمې سره ټوټي وزي داسې په اسانه بم نه وزي حدیث کې راځي ټوټي وزي الله دې وساتي بیا به وخت په ټیک کوي او بیا به دوزي بیا به وخت په الله دې وساتي ولا یذوقون فيها بردن نبسگی دی پدې کې سیاحوال ادراک به نشي کولی ولا شرابا او نسسکل الله رب العزت دې جهنم نه وساتي